د دواړو جهانو د سردار مبارک یو صحابیو هغه تللی و د قضای حاجت دپاره په ځان باندې د پاسه څادره چولې ده او دسماتي ته ناست دی یو مږه د سوړي نه راووته یو دینار د سرو زرو روپۍ دی سوړي ته وردننه شوه او د سرو زرو دینار یې په خولې کې نیولې دی د سوړي نه یې روغ که وراله دې صحابي ته یې مخې ته وغورځو بیا لاړه سوري ته وردننه شوه بیا د سرو زرو دینار یې په خوله کې نیولې دی صحابي ته یې مخې ته وغورځو 19 دیناره د سرو زرو 19 روپۍ د سوړي نه یې روغ کې او صحابي ته یې مخې ته وغورځولې چې کله صحابي او دسمات خپل حاجت برابر کړ هغه 19 دینار یې راواغېستل او د دواړو جهانو سردار مبارک لی راوړل د الله رسوله یو ځای ته خپل حاجت دپاره تللی وم قضای حاجت دپاره مګه سوړي ته وردننه شوه یو دینار یې روغ که ماته یې مخې ته وغورځو بل دینار یې روغ که ماته یې مخې ته وغورځو 19 دینار یې د الله رسوله روغ کړل ماته یې مخې ته وغورځول ما راواغېستل تاله راغلی یم چې دا ماله جایز دي که نه صحابو کې دومره د الله نه یره دا ماله جایز دي که نه رب العالمین ورته وی دا ستا رزق دی تاله الله د دې بندوبست کړی دی الله د مږې په ذریعه درله درکړه د سوړي نه راووت ویرزقه من حیث لا یحتسب صحابه ځان الله ته سپارلی و نو رب العالمین د مږې د سوړي نه هغه له رزق ورکوي